یاره بیگا خو خدای مهربانی وا ډېر ښه باران خدای وکړو او جی یاره بیگا خو هغه پلانی پیر چې اسمان ته وکتب باران را وورېدو واه سبحان وای داسې خلک زما عزیزانو لږ سوچ وکړئ دا جماعت کې ناست خلق واورئ د الله نه لوی مهربان په مونږ بل څوک شته د پلار مهرباني او د خدای یو برابر ده د مور مهرباني او د خدای یو برابر ده د ښځې او د خدای یو برابر ده د زوی او د خدای یو برابر ده که د خدای په ټولو اوچته ده بیا د الله نه سیوا مونږ سره هر وخت موجود د خدای نه سیوا بل څوک شته پیر را سره حاضر وي پیغمبر را سره حاضر وي ولی او بزرگ را سره حاضر وي نه که حاضر وي نو صرف او صرف د خدای ذات بل څوک نه کنه نو چې الله هغه ذات ته چې د هر چا نه په ما زیات مهربانم دی د هر چا نه زیات طاقتور او قوتناکم دی او د هر چا نه ما ته زیات نږدېم دی او د هغه ذات په مخ کې چې کوم شی د هغه ذات نه د غوښتو دی او هغه شی بیا زه د الله د یو ادنا بنده نه وغواړم نو ما د خدای بې عزتي ونه کړه دا چا ویلي دي چې هغه هر وخت مونږ سره نږدې دی دا قرآن ویلي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے پیغمبرہ زما بندگان چې زما متعلق تا نه سوالو کی فإني قریب زا غوی ته ډیر نږدې ما دا خدای په خپل ویلي زه ډیر نږدې کار مې څه دی اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اجیب دار چا خبر تا غوږ نیسم اورم صلاحیت د قبول وی فوراً قبول کم نو چار کله زستا هر دعا اورم قبلو میں نو فلیستجیبوا لی تم زما دا احکام و اجابتو کا ولیؤمنو بی او پا ما ایمان راو خواهی گی چی تاسو پس ملاش دا قرآن وی سمرا نزدے دے گس فاصلہ کے دعاو کے دریو کے مخامخ دراتا ولار دے سمرا فاصلہ کے قرآن دا اغا وهم ازالہ مکرا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید نحن اقرب الیہ من حبل الورید اے پیغمبرہ دوی توایا چی زد دے مرے د شارگ نا ام در تزیات نیز دے د شارگ نا ام در تزیات نیز دے اس دا پتہ بچاتا لگی دے دا پر اہل دل خلق پکار یو بادشاہ وزیر تیوی چی پدے میں پوئے کا چی دے یو پیر رتبہ ڈیر اوچاتا داو کد یو طالب سپارہ پترخ کی مدرسے تروانی ددر اگا ورتل چیزی دے طالب رتبہ اوچاتا دا وہ دا سوے اغلا خلق ورزی سجدے ورتا لگئی لا سنے سپئی ورتا ناستی وزیر خودیر پویو نا زمونگ دا ملک وزیرانو غندے نو پوی وزیر زمونگم پوی دی چی پوئی گی مونگ بنیو خبرت رانا بیا پاتی کی گی ملک نندور پا لپیٹ کے دے ریڈ کراس والا و ہنگامی حالات و اعلانوں کو پا ملک کے دے وشتی شوی کسان نہ سنبھالی گی پاس پتالونوں کی دو قدم کے در سراور بل دے اور دو قدم کے در سراور بل دے دے طرف تم او دے طرف تم
لاس پلاس نن روس سرا او لاس پلاس نن انډیا سرا پدې سرحد مګورا او پدې سرحد مګورا پکار داده چې ستا د ملک دا خلق پور ولاړی چې خدایا سبکو سبکیږي قوم تیار کئی دیتا چې الله دې نکی هغه سات کرالا اسه نه چې ملا نه کوي بلکې ګولای به پسینه کې خوري نن صاحب میټینګونه دي بسکټی دي کیکونه دي پستیانی دي خطاب کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں خدای دې پخڑ سیلاب یوڑے کا خطاب کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں خطاب خو واو رای لک په ټپو کې نه چې دا دی وای په خبرم پویږي کدا څه وای خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں خطاب یې رونو یاره بم ټیک شي او سرکونه بم ټیک شي او چواره به درته دغه کې دا د وزیرانو خطاب ملک د اور په لپیټ کې دی پردای مین د بوریږي لګیا دی پردای خزې کونډیږي لګیا دی په ملک اور بل دے او تل گیا گرز خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں ورشردا زمونگا تالی سک چی مرگری دی دوی مرتنینی چینی کی گیا دا اغا قوم دے و اغا ملک عزیزانو کابلیان خو بیام خو خدای دے نور حمت ورکی یو عظیم طاقت رئیسار کڑے دے زانے پہ کبابی کو کنا خدای دې دا امتحان پتاسو نه راولي پتاسو په دې جمعات کې یو پټاخه یو ورځ دا چل در سره کو سو پویوما چې زه تقریر کوم او خد جوش کې راشم ته یو پټاخه په دې جمعات کې خلاصه کا تاسو دا خپل منډي وګورئ بیا خدای راستی که په دې دیوالونو تاسو ټوپونه او نوال په دې مخ میتو او چې आवाज وشي چاله بم خلاص تاسو به ځان تماشا دا امتحان دی خدای په مونږ نه راولي دا د کابل هغه د غرونو مسلمانان دي چې نن نظام کباب کو پار سرک چې دي د دوی قبرونه دي پار سرک چې دي د دوی قبرونه دي اوس یو سړی علاج ته راغلی دا لاسونه داسې کونډیو چې په دې دیوالونو داسې راختلی ویل 12 کسه هم د کور ته چې بم راغی زه یو پکې پاتې شم ټول کور می تباش نو زما عزیزانو دا زمون ملک مونږ سره د حکومتونو دې خبرو فکر نشته د ملک فکر خدای دې نه کی هغه سات چې دا اور دل راغی مونږ به څه کوو نو عزیزانو خطاب کر رہے ہیں قوم تیار کئی دیتا ورته هغه د بدر داغه خزه وصیت کوي چې زامن جنگ لاستول یو د 11 کالو یو د 14 کالو ورته بچو دی خورا شي دو بدر جنگ له خزای د پیغمبر په ناموس بزان قربانوي او کتا سو غشه په ملا کې او خورو نما د تیشو د تاسو ته ندی در بخلی غشه بخوري او پسینه کې به خوري قوم تیارول دیتا پکار دی نن مونږه نګیر چاپیر ور ده زکه چې تمام د کفر سلطنتونه دا اور ده مونږ د پاره امریکا مونږ له اور ده د امریکای ایمان تاسو کتل اگر چې تاسو ورته ماما وایي د دې ماما ایمان دې کتل او په بنگال کې هغه 7 نمبر بیړه به لار راسي بنگال لامړو کټم شو بیړی غر کم شو 1 लाख فوج سلندرم شو او د امریکای بیړه لانه ور رسیدلې دغه سه کپه مونږ لوبه شروع شو تاسو امریکا ولیدا او مړم نراشي په قبر می متیاز یو تاسو کومه کلیه دغه غنم منم بدر ترالیږي خیر بدر چي او تبه خوريو طالب سټيو مدي به وي نور څه نشتا امریکا تا د پاره روس سره جنگ کوي ادمره به وقوف ته چین تا د پاره روس سره جنگ کوي سچي په خپل سر بدی سچي وي نو زما عزیزانو فکر داو کوي چې کیږي بچ نن په قهر عظیم ټول ملک اخته ده په عذاب گرفتار که زیارتونو ته ورشي
خزی دی چې خزی دی پناه په خدای کده پیرانو زه تورشي سه خزی دی چې خزی دی چې پناه په خدای قادرو تورش صاحب خزی دی چې الله اکبر قبرونو تورش بازار تورش 39 کال د پاکستانو یو کم سلويخ کال د پاکستانو خزو سودا ختم نشوا اره ورځ دوی سودا اخلي په یو کم سلويخ کال کې زمونږ د خزو سودا ختم نشوا خدای خبر چې دا څه سودا ده د دوی څه سودا ده روزانه سړی به بړوالا په کټ کې پروتي دا به بیا وتی دا ستا د ملک حال کم ملک خزي چې دومره لړې لاړې شي هغه خزي به ته واپس راولې څنګه تاسو څه خیال دی دا په اسمبلی کې چې دا شریعت گروپ جوړ دی او شریعت چې دی تیز دا بل ټکی تیز کر رہے ہیں تیز کر رہے دا ہیں ټکی دی په اخبار کې ګورئ لګ لټوي بلا پاربونو پکې لیکلي ہیں او ہیں او خطاب کر رہے ہیں تیز کر رہے ہیں کام ہو رہے ہیں ویچنا نو خزی تباش اس زمون په دې ملک یو بل پراپګاندا شروع باس میں در تپدی کولو چې ولی او بزرگ هغه سره نزدېکت یا ورتلل په شریعت کې کم مقام لري ولی او بزرگ فرض دی واجب دی کم مقام لري بیا ولی او بزرگ په تپیجنې څنګه بیا هغه کار چې کم د خدای نه د غوښتو دی او هغه کار ته د ولی او د بزرگ نه وغواړي تا خدای سره ظلم ونه روزگار می نشته یا الله ته مسبب الاسباب ویلې بشي خدای ته بداو روزگار می نشته یا الله ته مسبب الاسباب دغه یو جاهل راغی مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه وی جی تعویذ راته وک څه تعویذ وی دکان میں نه چلی او به زه تعویذونه نه پوهیږم خدای ته وایا چې دکان دی روان وینا سراته څولی هغه چې ډېر تنگ ورته ولیکل چې یا الله تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں لیکن کیا کروں یہ تیرا بندہ مانتا نہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں لیکن کیا کروں یہ تیرا بندہ مانتا نہیں نو ولی او بزرگ عزیزان سچ کړي ځان لې کړي زهد او تقوا کړي ځان لې کړي د خلاصي اسباب جوړ کړي ځان لې کړي زما دې په خدای قسمی په خدای چې د الله پکړ تا ولي سي ولی خو ډېر معمولی شی دی ډېر معمولی د پیغمبر فرمان دی خپل لور ته ویلیو چې بچیا عمل ټیک کوا که په قیامت کې ته خدای ونیوې نو زه به دې نشم خلاصولی د نفس دپاره مونږ څه نه دي کړي پیغمبر لور ته وایي اوس تاسو په ایمان ووایئ چې د خدای د ټولې خدایي ملائکه او پیغمبران او اولیاء او بزرگان او نیکان ټول خدای په یو تله کې واچي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل تله کې واچي درون بچو کی دا الله نه سوا په ټول کائنات کې نه ملک نه انبیاء نه اولیاء د رسول الله مقام ته نه رسي کرسي رسول الله خپل لور خاتون جنت بی بی فاطمه ته وایي سلیمی ما شیته دنیا کې د کڅکاری ما ته وای چې وکم خو عمل ټیک کوا بچیا کته په قیامت کې قران راونی وینو زبد اخلاص ولې نشما قران خو هم نیول کوي په قیامت قران بزان لا گرفتاریاں نه کوي اے بچیا کته په قیامت کې قران ونی وینو زبد اخلاص ولې نشما
ستا په دې ملک او یو ملک پاکستان دی، بل چرته نه. صرف تمام عرب ممالکو کې زه ګرځېدلی، څومره بدعات او شرکیات چې په پاکستان کې دي په ټوله دنیا کې په بل چرته نشته. دا روټي خلاصو ورته دا جوړ کړي، دایم جوړ کړي. دی خو وګورئ اوس یو زویو د بوډۍ د پیر صاحب یار، لاس پنام ورته ولاړو خدمتګار، لاس پلاس به ګرځي د دوی سره دواړه، خلقې وي دیدن ته امیدواره. یو ورځی پیر صاحب وته د کور، راشه راشه نن درب کارونه ګوره. دا لک کم بخت مړکو خبر لاړو، لویا پیره کار دی خړش. چې لوی پیر راغی او درېد د یار سر ته، په افسوس او په ارمانو ود بهر ته. دا بوډۍ مې د پیر خپو کې رغړېدله، په افسوس او په ارمان به جړېدله. نو پیر صاحب ویلي چې بوډۍ ته ولې جاړې، خلقې واړه د مرګ په لوري لاړې. اوس بوډۍ زړه دې کتې صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر. بوډۍ ویلې زړه زما کله صبرېږي، د فرزند غم مې په زړه باندې وریږي. بیا لوی پیر مې په باطن کې هوایی شو، په اووم اسمان داخل خلق لوی پیر شو. چې د اووم اسمان د پاسه وکاته نا، عزرائیل د په وړاندې تېرېده نا. بیا لوی پیر ویل عزرائیل ته ودرېږه، سوال جواب در سره کومه مه یریږه. بیا عزرائیل ویل زه داسې هلک نه یمه، زه په زور کې هم د تا نه نازک نه یمه. بیا لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستاسې دي، عزرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي. دې ته ګورئ، قرآن وایي د روح علم سوا زمانه بل چاته نشته. قرآن کې راغلي پیر ویل هغه روح زما د یار ته مال راکړه، نو روحونه پتا د ترې نه جدا کړه. عزرائیل ویل روح کله در کوم تعالی دوباره، په ما حکم شوی دی د کردګاره. بیا لوی پیر ویل ته ولې کوې شور، اوس د تا ځینې بیا واخلمه په زور. نو لوی پیر مې ورته واچولو لاس، یو د پاسه سل روحونه یې تکړه خلاص. څوک په تخته، څوک جنازه، څوک په کفن کې، همواړه رب ژوندي کړه په یو دم کې. په چا غم، په چا غوغا، په چا خندا شوه، حبیب ګله په شالم کې د سودا. دا زمونږ ملک دی، دا غزلی دی، او دا د پیرانو او د زیارتونو په مجلس کې وای، او دا کمقل خلق په دې مسجد چې آو د دې خلق لاس کې دا طاقت هم شته چې اسرائیل نه روح واغستو. اوس تاسو وایي چې اسرائیل نه روحونه یو د پاسه سل خلاص کړه کنه، نو دا روحونه مارغانو چې راوال وته او بیا په خپل خپل لاش کې نه نوته. دا زمون خلق واقع. د حضرت ابراهیم علیه السلام د یو کال بچه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا غیر روح خو رسول الله چې سترګو نه دارې والی و، خو دا غیر روح خو اسرائیل نوا نه غسته شو. او لوی پیر چې یو د پاسه سل روحونه، پیرانی پیر صاحب منل دی ته وای. پیرانی پیر صاحب دا سره زما عزیزانو که تاسو وګورئ، زمونږ د ملک اجیر اس خطولو لا د گورنل یا د صدر تلل، دا په اسلام کې کم مقام لري، یا دا کم کتاب کې لیکلی چې دا جان او جاز روانيږي نو صدر صاحب دی ورشي او خدای پامانی دی ورته وای، او یا د گورنل ورشي او خدای پامانی دی ورته وای کراچۍ کې. دا کم ځای لیکلی.